मौलाना मोहम्मद नासिर की बयानात के लिए मौलाना मोहम्मद नासिर की ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। सूरत उन्निसा आयत नंबर 174। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. صدق الله العظيم. پدی آیت مبارکوں کی اللہ تبارک و تعالی ټول انسانانو ته دا خطاب فرمایي چې یقینا تاسو ته ستاسو رب د طرفنا یو برهان او دلیل راغلی دی او دغسې موږ تاسو ته نازل کړی دی نور اخکاره. برهان څه ته وایي؟ برهان دلیل او حجت ته وایي او دې ځای کې د برهان نه مراد آقای دو جهان سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارکہ مراد دی او نورم مبینہ نہ مراد اخکارا نور قرآن مجید دی او د کم انسان مخې ته د رهنمایۍ دپاره دا دو څیزونه موجود وي نو دا انسان چلی هم نه ګمراه کیږي. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک خپل ژوند په آخری لمحاتو کی آخری وخت کی دا فرمائی ترکت فیکم امرین، ما تاسو کی دو سیزونه پرېښي دي داسې کچرې تاسو هغه په مضبوطیا سره ونیسئ نو چرې به هم تاسو ګمراه کېږئ نه. هغه د کتاب د الله دی او زما سنت دی، یعنی چې کوم مسلمان قرآن مجید خپل سینې سره لګولی وي او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې ژوند تیری چرې به هم دا مسلمان بیلاری نشي، گمراه به نشي او د دنیا په فتنو کې به خویږي نه. ځکه یو کس سره برهان موجود وي، دلیل موجود وي او اخکارا نور ورسره وي، قرآن مجید نور دی د زندګۍ په هر شعبه کې، د ژوند په هر لحظه کې، په هر لمحه کې یو مسلمان ته د رڼا ضرورت وي، د نور ضرورت وي، د رهنمایي ضرورت وي. قرآن مجید فرقان حمید دا هغه رهنمایي کوي. یو طرف ته د انسان گھریلو زندگی دا د کور ژوند دی، د کور په ژوند کې د کور د زندګۍ په دوران کې یو انسان به څنګه ژوند تیری، د کور اهل و عیال خپل خپلوان د خاندان خلق متعلقین رشتہ داران دی سره د رویه څنګه وي، د په د باندې د دوی حقوق څنګه دي، قرآن کریم مونږ ته بیانوي. او دغسی یو قرآن کریم نورم مبینہ اخکارا نور دی. یو مسلمان با معاشرتی ژوند کی، معاشی زندگی کی، کاروباری لین دین تجارت کی با
یو بهترین مسلمان سرنګي جوړې دي شي هغه د پاره قران کریم راهنما اصول مونږ ته بیانې دغه صفات چې کله په مسلمان کې وي د قران کریم د اصول مطابق الله تبارک وتعالى دیتا کم مرتبه ور کوي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء اغه تاجر چې هغه د قران کریم د خودل شوی د اصول مطابق تجارت کوي د دروغ نه ځان ساتي دروغوي نه دوکدهي نه ملاوت نه فراډ نه ځان ساتي او صداقت سره دی تجارت کوي نو دا تاجر دی ټول عمر خپل ګټي د پاره حالي ځلې کړي دي مهنت مزدوري کړي دا تجارت کړي دي بزنسمن دي او دوه جهان سردار مبارک فرمایي چې کله دی په صداقت سره او کې دروغ پکې ونوي دوکدهي او ملاوت او فراډ پکې ونه کی نو د حشر با پروز د قیامت مع النبیین والصدیقین والشهداء دغه رښتینی تاجر حشر چې د انبیای کرام سره صدیقین سره شهدا سره کیږي نو دومره اوچته مرتبه چې بظاهر باندې یو تاجر دی بظاهر باندې یو افیسر دی بظاهر باندې یو لوی عہده باندې دی بظاهر باندې یو مزدور دی بظاهر باندې یو ټټکې چلاون کې دی خو چې کله پدې کې صداقت وي او دته دا پته چې دا الله جل شانه کلام دا الله رب العالمین کتاب قران مجید فرقان حمید رب کائنات ما د پار را لګل دي او پدې کې ما د پار دا اصول ذکر دي دا سيزونه په ما باندې الله جل شانه حرام کړی دي دا سيزونه ما د پار حلال دي نو چې کله دي اصول مطابق دي جون تیر کې نو بظاهر باندې یو کاروباری کسوي بظاهر باندې یو ملازم پیشه کسوي بظاهر باندې یو مزدور او نوکر وي او بظاهر باندې یو مهنت کش کسوي خلوم چونکه د قران کریم د اصول مطابق د خپل جون تیر کړي تجارت کړي دي ملازمت کړي دي کاروبار کړي دي هر څه چې کړي دي خو د قران کریم د اصول د قران کریم د نور پرنا کې کړي دي الله رب کائنات هغه ته پورز د محشر چې کومه مرتبه ورکړي د حشر انبیای کرام سره صدیقین سره شهدا سره کیږي لہذا وانزلنا الیکم نورا مبینا قران کریم نور دی احکارا خو دې نور نه استفاده څوک کوي چې د چا زړه هغه د قران کریم طرف ته متوجي وي رب کائنات فرمایي چې ذالک الکتاب لا ریب فیه په دې کتاب کې هیڅ شک او شبهه نشته د هدن دا قران کریم هدایت دی چا د پاره للمتقین د پرهیزګارانو د پاره قران کریم نه استفاده خلق کول شي چې کوم متقی او پرهیزګار وي د الله نه یریدون کی وي څنګه قران کریم حلال او حرام خي جایز او ناجایز خي او دغه سي د جهالت او د علم په منځ کې فرق خي د حلال او د حرام په منځ کې فرق خي د زنا او د نکاح په منځ کې فرق خي د جایز او د ناجایز په منځ کې فرق خي نو د قران کریم نه استفاده خلق کول شي چې کوم متقیان هدل للمتقین هدایت د پرهیزګارانو لپاره سرنګ چې د نور د رڼا نه استفاده هغه خلق کول شي چې کوم خلقو د سترګو نعمت او بینایی قوت بصارت موجود وي که سړی د سترګو نه وړوند وي نابینا وي نو دغه چې هر څومره د غرمې نور ته یودري هغه استفاده نشي کولی بعینه دغه د قران کریم د نور نه هم استفاده کس کول شي چې پچا کې د الله يروي او تقوا وي او چونکه قران کریم وانزلنا الیکم نورا مبینا احکار نور دی اوس دا نور به موږ ته پته څنګه لګي او د قران کریم شپږ زره شپږ سوا شپږ شپته آیاتونه پدې کې اوامر څومره دي نواهی څومره دي او څومره د افسوس مقام وي د یو کس د پاره چې هغه ته د مشر د سفر نه یو خطر ولګي او د ډیر درد برا خط وي او د هغه خط نه لستلی وي نه په ځان په پوي کړی وي او نه د ځان په پویولو کوشش کړی وي او بس داسې سنبالي خو وي اورالي خپلې او به یګدي زموږ استاد مثال تقریبا اکثریت د مسلمانانو مثال هغه دغه سي په قران مجید باندې د ځان پویولو کوشش نکو حالانکه قران کریم نور دی زموږ رهنمایي کوي په دې معنا باندې دې په معنا باندې ځان پویول دې ذکر د پاره روزانه یو 15 منټه 10 منټه استل روزمره په بنیاد باندې
2 آیتونه 3 آیتونه چې موږ زده کوو زموږ ذهن ته راشي د لفظ دا معنا ده د دا معنا ده د دا معنا ده نو یو وخت به داسې راشي چې ان شاء الله العزیز په پورا قرآن مجید باندې موږ ته عبور حاصل شي حلال حرام جایز ناجایز د کم ذکر قرآن کریم کې په کم ذکر راغلی دی دومره موږ ته پته ولګي چې کم از کم چې زما محبوب رب ما ته څه وایي په دې کلام کې یا ایها الذین آمنو چې وایي ما ته خطاب کوي نو په دې کې ما ته الله جل شانه څه خطاب کوي نو انزلنا الیکم نورا مبینا دا نور دی ښکاره نور دی خو په دې باندې ځان پوهول غواړي صرف د دوایي ډبې سړی راواخلي راخکل کې یو کېدي هغې سره شفا نه حاصلېږي بیماری علاج ور باندې نه کېږي تر څو پورې چې هغه دوايي استعمال کړي نه بعینه قرآن مجید تر څو پورې چې سړی لوستلی نه وي ځان پې پوه کړی نه وي هغې نه بعد پې عمل نه کړي صرف په ښکلولو باندې یا صرف ایصال ثواب دپاره په لوستلو باندې یا صرف تبرک و برکت دپاره کور کې ښودلو باندې کار نه کېږي تر څو پورې چې په دې باندې ځان پوهولو کوشش او محنت او دې دپاره زده کړې دپاره وخت دا ویستلی شوي نه ځکه دا یو نور دی او په دې نور باندې د دې نور په دې رڼا باندې ځان پوهول غواړي یا ایها الناس ای خلقو قد جاءکم برهان بشکر راغلی تاسو ته دلیل من ربکم د طرف تاسو د ربنا وانزلنا الیکم او موږ نازل کړو تاسو ته نورا مبینا نور اخکارا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك